د احصایې د ملي ادارې د پریکړې پر بنسټ باندې له دې وروسته د 71 قومونو نومونه په برېښنایي پیژندپاڼو کې لیکل کیږي. له دې وړاندې یوازې د 14 قومونو نومونه لیکل کېدل چې د دې 14 قومونو یادونه د افغانستان د اساسي قانون 4 ماده کې شوې، خو په دې ماده کې راغلی و چې د 14 قومونو یادونه شوې او د هغو ترڅنګ ویل شوي و چې ځینې نور قومونه په افغانستان کې میشت دي. اوس تازه د احصایې ملي ادارې ویلي چې د سترې محکمې د تفسیر پر بنسټ چې دا ماده یې تفسیر کړې ده، د 71 قومونو نومونه به له دې وروسته په برېښنایي پیژندپاڼو کې لیکل کېږي. په دې تړاو ځینې موافق او ځینې هم مخالف نظرونه شتون لري. هغه قومونه چې د هغوی نوي او تازه یادونه راغلې ده، هغوی د دې ګام ستاینه کړې ده، د دوی په اصطلاح چې له دې وروسته باید په سیاست کې هم ونډه ورکړل شي او په حکومت کې هم ونډه ورکړل شي. د دوی په خبره چې د دوی حق له دې وړاندې نورو قومونو اخیستی وي، د دوی په سر یو ډول امتیاز اخیستل شوی، خو ځینو سیاستوالو لکه د مصالحې د عالي شورا مشر، د ولسمشر دوهم مرستیال او د ولسي جرګې رئیس بیا په دې پرېکړې باندې جدي غبرګون ښودلی ده. د دوی په خبره چې دا یو ډول نفاق ته لمن وهل دی. سلامونه او نیکې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خپرونه کې په همدې تړاو راسره ښاغلی منیر شیرزاد بحث کوي. د هغه ترڅنګ ستاسو اړیکې، نظرونه او پوښتنې به هم د ټلیفون پر کرښه د خپرونې په جریان کې راسئ. شیرزاد صاحب، تاسو ښه راغلاست. تاسو دغه اقدام څنګه ارزوئ، د احصایې د ملي ادارې دا تازه اقدام چې له دې وروسته باید د 71 قومونو نومونه په برېښنایي پیژندپاڼو کې ولیکل سي؟ یوه خبره لا بله هم د یادونې وړ د هغه دا ده چې کومه کسانو چې اوس مخالفت ښودلی ده، له دې وړاندې دوی د دې غوښتنه کوله چې باید د قوم نوم په تذکره کې ولیکل سي. سلامونه او احترامات ترکي صاحب تاسو ته او درنو همکارانو ته او ژوندون ته خدای دې وکړي ښایسته مو سفري کړي. راځي د احصایې کومه پرېکړه یا د حکومت د خوا نه کومه پرېکړه د پیژندپاڼو په اړه باندې شوې ده، د قومونو د ویش په اړه باندې زه پخپله د یو افغان په حیث باندې تاییدوم او ملاتړ یې کوم د دې پیژندپاڼو د قوم د نومونو. دا چې لوړپوړي چارواکي ترکي صاحب په دې باندې نیوکه کوي، د سروش دانش او د نورو ملي مصالحې عبدالله په مشرۍ باندې لوړپوړي چارواکي په دې باندې انتقاد کوي چې ولې په دې باندې دې کې قومونه ذکر کېږي او دا یو قسم ته تفرقه ده او په افغانستان کې تفرقې دپاره لمن وهل کېږي او قومونو ته او جګړو ته او دې ته لاره واره کېږي. نه، دا بهتره ده چې په افغانستان کې تقریبا 71 قومونو ژوند کوي او د ټولو نفوس شماري وشي چې په افغانستان کې 71 قومونه د ژبې د هغه نه ژوند کوي او دوی ته معلومات وشي چې په کومو ژبو په افغانستان کې وګړي دي. دا زما په نظر باندې دا یو ډېر ښه کار دوی کړی دی او فکر کوم چې ټول عوام او ټول افغانستان باید د دغې د دولت ملاتړ وکړي چې قومونو معلومات وشي چې څومره نفوس لري. ستاسو په نظر باندې په دې کې کوم داسې موارد شته چې هغه د دې لامل سي چې د قومونو ترمنځ نفاق یا تفرقې ته لمن ووایي؟ یعنې کوم داسې دغه اړخ یې څومره واقعي معنا یا د دوی انتقاد که وارزوي څومره منطقي ده؟ ترکي صاحب، دا واضح خبره ده چې نن په لوړپوړي چارواکي، هغه چارواکي چې انتقاد په دې باندې کوي، هغوی په چوکیو کې ناست دي، هغوی د دغه لارو نه امتیازات اخلي، هغوی هغه قومونه چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري او برنفوسه قومونه دي، هغوی ډېر شاته د نظام نه پاتې شوي دي، هغوی په دې باندې تار او ترس کې دي، ډار کې دي، د دې نو قسم تراو هغه لري چې که دا قومونه دوی قومونو ته خپل ځان په دولت کې معلوم شي چې موږ څومره نفوس لرو، موږ څوک لرو، موږ د خپل ځان پوښتنه کولی شو، نو دوی خو بیا دغه چوکۍ له لاسه ورکوي. نو نن دوی ته همدغه یوه لاره پاتې ده چې دوی صرف انتقاد وکړي. سروش دانش اوس په افغانستان کې دویم معاون دی د ریاست جمهوري او که ته چېرته خپل موقف معلوم شي چې زه په افغانستان کې څومره نفوس لرم، ټول 10% نفوس نه لري او دا په 90% نفوس باندې د یو رئیس جمهور دویم مرستیال ټاکل کېږي، نو دا به ضرور انتقاد کوي. داسې نور لوړپوړي چارواکي، زه تعصب ته نمن نه وهم، هزاره ورونه دي موږ ورونه دي، تاجک ورونه دي موږ ورونه دي، ازبک ورونه دي موږ ورونه دي، پشیان دي موږ ورونه دي، موږ او تاسو په شریکه په افغانستان کې په ګډه باندې کار باید یو لوی افغانستان دپاره کار وکړو، د سلف دپاره کار وکړو. خو دا بهتره ده چې هر سړي ته خپل ځان معلوم شي چې زه په افغانستان کې په کوم وزن کې ژوند کوم، آیا پښتون په کوم وزن کې ژوند کوي او تاجک په کوم وزن کې ژوند کوي.
د هماغې د نګاه نه باید په د افغانستان د ملي ګټو بنسټ باندې ټولو ته د افغانستان ګټه او تاوان دواړه ورسېږي. نه د تاوان صرف پښتون ته رسېږي او ګټه چې دا چې تقریبا په افغانستان کې 10% رایه لري یا 10% نفوس لري، ګټه یې هغه ټوله خوري. خو دا هم ډېره د هغو کسانو سره ناحقي ده او د هغوی په هغه کې ناحقي ده چې هغه په افغانستان کې تقریبا د افغانستان اردو، د افغانستان ملت 80% تشکیل د هغوی نه جوړېږي او ظلم ورسره د 10% کسان په چوکیو باندې ګمارل شوي دي، هغه د دوی سره دا ظلم کوي. له دې وړاندې شیرزاد صاحب په افغانستان کې ځینو مشخصو قومونو په قدرت کې سهم درلود، لکه په تېرو 12 لسیزو کې پسته تاجک او هزاره ډېر سهم اخیستل چې په دې وروستیو کې ازبک قوم هم ډېر سهم اخلي. فکر کوئ چې د دغه نوي لیست په خپرېدو سره یا هم د سترې محکمې له لوري د دغو قومونو په تایید سره به څه تغیرات راسي؟ مثلا او یو واقعي پوښتنه هم دا ده چې ولې دوی ته رول نه ورکړل سوی؟ مثلا د رهبرۍ په کچه باندې له دې یو قومونو څخه هېڅ داسې شخص نشته، داسې فرد نشته، حتی په کابینه کې به زه فکر نه کوم چې داسې څوک واوسېږي. ترکي صاحب، زه که داسې یو څه هغه ته اشاره وکړم، تغییرات په ډېر زیات راشي او تغییرات را روان دي، دې کې کوم هېڅ شک و شبهه نشته دی. موږ او تاسو به د راتلونکي ټولو تغییراتو شهیدان اوس کېږو. دغه پروسه چې روانه ده د همدې دپاره روانه ده چې په دې کې تغییرات راشي، دې کې هر سړی خپل ځان وویني. موږ او تاسو د افغاني اصطلاح باندې من او چارک پکې معلوم شي چې څوک پکې من دی او څوک پکې چارک دی. دا معلومات به ټولو ته وشي. که په دې باندې کار کړي یا دې ته ورته نظرونه نور هم ورکړي، زه مطمئن یم چې دا کار به امکان لري او دا کار به کېږي او نفوس شماري به په افغانستان کې کېږي چې کوم نفوس کوم شماري لري او څومره تعداد باندې په دې وطن کې ژوند کوي. دا معلومات به موږ او تاسو ټولو افغانانو ته کېږي. خو دا کسان په ویره کې دي چې هغه په افغانستان کې د 10 نفوسو رایو خاوندان دي او هغه نن موږ باندې په ډېرو غټو غټو پوسټونو باندې ګمارل شوي دي او په موږ مقرر دي. راتلونکي کې به د دې ټولو افغانان زه مطمئن یم چې شهیدان اوسېږو، چې ډېر تغییرات به راځي او تغییرات ته به موږ او تاسو لارو په سترګه یو چې لوړپوړي چارواکي په دې باندې نور انتقاد ونه کړي، نه دې تېر شي. بهتره دا ده چې د یو افغانستان، یو سوکاله افغانستان، یو صلح افغانستان دپاره په ګډه باندې قوم وکړي. که څوک 10% رایه لري او که څوک 50% رایه لري، دغه راتلونکی فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی دی د نړیوالو د لارې نه، د امریکا د لارې نه، د اروپایي ټولنې د لارې نه، د دې نه د استفاده وکړي او داسې وړو خبرو نه دا د عیسایي هغه دخوا نه خپور شوی دی کوم چې 1 قومونه باید تقسیم شي، مردم شماري باید وشي، معلوم شي. دې شیانو ته لمن وهل موږ په راتلونکي کې ډېر پلانونه لرو. باید د هغې دپاره د موږ دغه لوړپوړي چارواکي خپل انرژي په دغه شیانو مصروفه کړي چې هغه مقابل لوری دښمن دی او دښمن سره د صلح د لارې نه په خپل تفاهم ورسېږي. په هغې کې د خپله هغه چې دوی ته د دوی وجیبه ده هغه صداقت او په صداقت د دوی سره ناسته او په صداقت د افغانستان دپاره خدمت د دغې دپاره د کار وکړي. په دغومره وړو شیانو باندې لوړپوړي چارواکي انرژي نه مصرفوي. بالکل قدرمن، تاسو هم کولی شئ موږ سره په همدې تړاو د خپرونې په جریان کې اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه سره شریک کړئ. د خپرونې په جریان کې به اړیکې راواخلو. خو خیر بیا هم شیرزاد صاحب، ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې د 1 قومونو استوګنه او دلته د هغوی ترمنځ ښې اړیکې افغانستان نړۍ ته څه ډول یو هېواد معرفي کوي؟ فکر نه کوئ چې دا خپله د قومونو تنوع او ډېروالی په اصطلاح یو ډول د دې علامه یا نښه ده چې افغانان سوله ییز خلک دي او دوی کار څومره قومونو تقسیم سي بیا هم افغانستان ته ژمن دي او سوله ییز ژوند کولی سي؟ ترکي صاحب، که تېرو دوران یا تېرو وختونو ته موږ او تاسو وګورو، د افغان ولس هېڅ وخت جګړه د خپلو منځونو کې نه ده کړې، هېڅ وخت یو قوم په بل قوم باندې تعرض نه دی کړی. موږ او تاسو جګړه صرف او صرف د سیاسونو د خوا نه همیشه په موږ تپل شوې ده، همیشه د سیاسونو د خوا نه موږ ته خرابه رهبري راکول شوې ده. د موږ د افغانانو نه په ډېره بې ځایه ځای کې استفاده شوې ده. هغه هم استفاده په دې باندې چې موږ په تېرو وختونو کې د ناپوهۍ وجه به ووایم په ډېرې بخښنې سره چې موږ افغانان اوس هم یو څه ناپوهه افغانان موږ لرو. موږ نن انشاءالله په راتلونکي کې دا اوس 21مه پیړۍ ده، موږ افغانان نور په دې باندې پوه شوي یو. موږ که 1 نه چې 100 قومونه هم شي، موږ به په افغانستان کې یو سوله ییز ژوند وکړو. موږ به په افغانستان کې یو ډېر پرمختللی او ډېر یو فوقالعاده ژوند خپلو منځونو کې سره وکړو. موږ افغانان
خپلو منځونو کې خویندې ورونه یو، هغه که هزاره دی که ازبک دی که تاجک دی که لر دی که بر دی، موږ ټول یو افغانان یو او موږ به په یو افغانستان کې ژوند کوو. خو برعکس ده، برعکس موږ افغانانو ته، موږ عام افغانانو ته دا پکار دي چې موږ د سیاسونو په خولو باندې نور ونه غولېږو او موږ د سیاسونو د لارې همیشه موږ افغانستان تخریب کړی دی. د افغانستان موږ ملي ګټې تخریب کړي دي، د افغانستان ملي ګټو دپاره موږ کار نه دی کړی. هغه صرف او د سیاسونو د وجې نه او سیاسونو خپله چوکۍ په دې کې ساتلې ده، خپل بچي په دې کې ساتلي دي، خپل ژوندونه په دې کې ساتلي دي. په خدای قسم درته خورم که چې یو سیاسون بچی تاسو ماته وښیي د کوم جنګ کې مړ شوی، کوم سپین غر کې کلاشنکوف په غاړه او ګردنۍ تړلې ده او دا د جنګ په ډګر کې ولاړ دی، کوم سیاسون زوی. خو که چېرته په دنیا کې بهترین پوهنتون دی، د سیاسون زوی به پکې ناست وي، د قمندان زوی به پکې ناست وي، د وزیر زوی به پکې ناست وي. او چې چېرته د جنګ ډګر دی هلته به اشتازودو یا وان یا راکټ د یو غریب افغان بچي په اوږه سور یا هلته به جنګېږي. راځئ بهتر همدا ده چې موږ او تاسو د یو اویا قومونو نه تېر شو، موږ او تاسو یو سوله ییز افغانستان دپاره کار وکړو او دا نړۍ ته وښیو چې موږ په افغانستان کې یو اویا قومونه ژوند کوو او موږ څومره سوله ییز ژوند کوو. تاسو وګورئ د موږ ژوند ته، موږ افغانانو ته نور پکار ده چې دنیاوال نه یو څه عبرت زده کړو. دغه پنجاب ته لاړ شه، په پنجاب کې څو قسمه انسانان قسم قسم ژبې، پنجابي، اردو، سرکي، څو قسمه ژبو ژوند پکې کې. همدغسې ایران ته راشه، همدغسې نورو ملکونو ته راشه. همدغسې زه په دغه جرمني کې ژوند کوم. باور وکړه چې د جرمني یو سایډ یو طرف یو قسم ته جرمني ژبه وایي، بل سایډ ته چې لاړ شي همدغه ژبه ده، په بله لوړه ژبه یې وایي. خو دواړه دغسې یو ښایسته ژوند سره کوي، صرف د یو جرمني او یو انسان دپاره ژوند کوي. نو موږ او تاسو ته دا پکار دي ترکي صاحب چې افغانان موږ په خپلو کې راټول شو، نور د یو سوله ییز افغانستان دپاره کار وکړو، نور د دغه لوټپلو دغو منفي او سمتي او دې شیانو نه تېر شو، نور دې ته د پای ټکی کېدو. بالکل شیرزاد صاحب، یوه موضوع ډېره مهمه راغله ده چې په تېرو 12 لسیزو کې د اقلیتونو یا د لږکیو حقوقو ته ډېره زیاته پاملرنه وسوه، ولې بیا هم فکر نه کوي چې دغه په تېرو 12 لسیزو کې چې کومه پام سوی ده په واقعي معنا نه ده سوی او د حکومت وروستۍ پرېکړه د دې څرګندونه کوي چې هغه اصلي اقلیتونه راڅرګند کړي او فیصله دوی ته خپل حقوق او امتیازات په یو ډول ورسوي. حکومت ډېر یو ښه په فعال نیسم. حکومت واقعا دغه کومه پروسه چې اوس یې مخې ته په لار اچولې ده او دا انشاءالله تطبیق کېدو په حالاتو کې دا د حکومت وظیفه ده. دا د دې لپاره دغه پروسه جوړه شوې ده چې په افغانستان کې هر وګړی د خپل حق او حقوقو نه برخمن شي. افغانستان د حکومت د دې کړنې یا د دې فیصلې ستاینه کوم او په خپل ټول افغانانو ته وایم چې په ټول افغانان یې وستایي او د دې پروسې تر شا ودرېږي چې دا پروسه د افغانستان دولت تطبیق کړي او هر افغان وګړی هغه کې ژوند کوي، هغه که په ښار کې ژوند کوي، هغه که په شهید دی، هغه که ازبک دی، هغه که پښتون د افغانستان د افغانستان د ملي منافعو د خپلو حقوقو نه برخمن شي. زه په خپله ملاتړ یم د دې چې د افغانستان د حکومت. بالکل یوه خبره دا ده چې له دې وروسته به مثلا په افغانستان کې د واک د ویش فارمول څومره ورسره بدل سي. یعنې له دې وړاندې مخکې هم یادونه وکړه چې یوازې څو محدودو قومونو په واک کې ګډون درلود یا سهم یې اخیستل او دغه چې اوس تازه نومونه راڅرګند سوي دي دغه قومونو اصلا دوی حضور نه درلودل په سیاسي صحنه کې. فکر کوي چې د واک د ویش سهم به هم ورسره تغییر سي ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر سیاست د قوم پر بنسټ باندې سوی. دا واضح خبره ده ترکي صاحب چې په افغانستان کې څو لسیزې دولتونه چې تېر شوي دي یا قدرتونه چې په افغانستان ته راغلي دي دا همیشه کوم قوم چې قدرت لرلی هغه راغلی دی، د قدرت په بنسټ باندې هماسې پاتې شوی دی. دا واضح خبره ده چې ګوره موږ او تاسو که داسې لږ یو ژور فکر دې ته وکړو، په شی قوم په افغانستان تر اوسه پورې وزیر نه لري. همداسې نورو قومونو ته چې زه نومونه اخلم ډېر زیات به شي، هغه داسې د غره په څنډه کې پاتې شوي دي د افغانستان. حتی که زه مبالغه نه شي او تاسو د تلویزیون د لارې نه د غرو ساحو ته لاړ شئ، فکر نه کوم که د افغانستان رئیس جمهور نومونه هم هغوی ته ورشي چې موږ په افغانستان کې څومره رئیس جمهوران تېر شوي دي. نو دا د حکومت ډېره ښایسته پرېکړه ده او فکر نه کوم چې دا په دې باندې د قدرت په سر باندې تقسیم شي او دا به پرېکړه د ما په نظر باندې صرف او صرف په افغانستان کې په د افغان که هغه هر قوم
ژبې وګړی دی هغه ته به صرف د افغانستان حق و حقوقو نه به برخمن شي. د ما په نظر باندې فکر نه کوم چې دا په سمتي او منطقي جنګونو باندې او د ژبې د لارې نه بیا بدل شي. که دغسې نو دا خو اکثره تقریبا 2% په افغانستان کې نیمایي وګړي پښتانه ژوند کوي، خو دا خبره د ما په نظر باندې صحیح نه ده. د جنګ خواته به دا خبره هېڅ لاړه نه شي. دا پروسه صرف او صرف د افغانستان د وګړو دپاره ده چې د افغانستان وګړي هر یو د خپلې برخې د خپلې حق و حقوقو نه برخمن شي. بس دغه پروسه د همدغې دپاره روانه ده. بالکل شیرزاد صاحب، په دې وروستیو کې ماخات حکومت بحثونه مطرح کېږي، هم له سولې نه وروسته د افغانستان د نظام د څرنګوالي په تړاو باندې هم تازه بحثونه مطرح کېږي او بحث کېږي. فکر کوي چې راتلونکي نظام لپاره به هم د واک د ویش یو ښه فارمول وي، د همدې قومونو او د دې اقلیتونو افشا کېدل چې دوی ته هم سهم پکې ورکړل سي، یا مثلا قومونو چې ډېر سهم یې اخیستی دی د دوی سهم یې اخیستی دی، د دوی په خپله خبره چې د دوی سهم نورو قومونو اخیستی، نو له هغوی نه واخیستل سي، هغه واقعي اقلیتونو ته ورکړل سي، لکه څرنګه چې تازه بحثونه پر همدې دي. بالکل زه دا خبره در سره ترکي صاحب بالکل تاییدوم چې حکومت دا کار د همدې دپاره وکړي چې ټولو قومونو ته یې پکې برخه ورکړله او ټولو قومونو ژبې یې رابرسېره کړې او ټولو قومونو ژبو ته یې رسمیت پیدا کړله. دا به په افغانستان په دې ننني نظام کې رسمیت ولري او په راتلونکي کې چې موږ په ګډه باندې یو موقته اداره جوړېږي چې په هغې کې به ټول قومونه موږ او تاسو به همیشه په همدغې بحث کولو چې موږ او تاسو باید په دغه رقم ته یو سوله صلحې ته ورسېږو په افغانستان کې چې په هغې کې ټول قومونه خپل ځان وویني. نو دولت هم نن همدغه کار وکړی چې په افغانستان کې همیشه هر سړی دعوه کوي چې موږ قوم په دې کې هېڅ ځای نه لرو، موږ په حکومت کې ځای نه لرو، موږ چوکۍ نه لرو، موږ ته دې باید پکې ځای راکول شي. نو حکومت هم ډېره ښایسته فیصله همدې دپاره وکړه چې په راتلونکي کې موقت اداره که جوړېږي چې د هغې نه پکې د طالب سړی وي، هغې نه پکې د حکومت سړی وي، هغې نه پکې د عوامو سړی وي، د هغې نه پکې تاجک او ازبک او د پشهیي ورور سړی وي او په ټوله په ګډه یو نظام جوړ شي او د یو لوی افغانستان یو سولیز افغانستان دپاره په ګډه باندې ټول قومونه کار وکړي. دغه پرېکړه هم د همدې په بنسټ باندې شوې ده. بالکل یو مهمه خبر هم دا ده چې په نوره نړۍ کې یا په نورو هېوادونو کې د قومونو، مذهبونو، نژادونو تنوع ډېره زیاته ده، ولې په افغانستان کې تقریبا یعنې د مذهب له اړخه خو ډېره کمه ده، ځکه یوازې یو دین او څه لږ څه سیکان او هندوان حاکم شتون درلودل، یعنې د مذهب دومره ازادي نه وه یا تنوع دومره نه وه. د هغه تر څنګ د قومونو تنوع ته هم دومره په اصطلاح ژمن نه و، ځکه چې لکه مخکې مې یادونه وکړه یو اویا قومونه چې تازه افشا سو هغوی هویتونه او هر څه پټ پاتې وو. فکر کوئ چې څه ډول یو فارمات د نظام ته اړتیا ده تر څو دغه تنوع د قومونو په ښه شکل باندې پکې وپالل سي او په ښه شکل باندې ټولو ته او مساوي حقوق ورکړل سي؟ ترکي صاحب اصلا موږ او تاسو راتلونکي ډېر یو اوږد او پیچیدلی سفر لرو. د افغانستان نن چې په کومو حالاتو کې افغانستان قرار لري، د نړیوالو د ټولنو د مخې نه د اسیایي ملکونو ټول ورته سترګې دي، دې کې هېڅ کومه شک و شبهه نشته. که د موږ سیاسیونو نه معمولي او ډېر یو کم هم خطا وشي نو فکر کوم چې افغانستان به ډېر یو داسې یو ناورین سره مخ شي چې په تېرو دورانو به موږ شکر وباسو. نن هغه جنګ نه دی، پخواني جنګونو ته به د موږ مشرانو یو توپک یو چړه څه به یې روانه کړي په هغې به یې جنګول. اوس نن سبا د ټکنالوژي جنګ دی او هغه جنګ دی چې هغه په یو ځای کې ناست یو توپنیز زور کوه او وطن به دې ورانېږي. او بهتره خبر دا ده چې موږ افغانان سره یو شو، د موږ راتلونکی په خپله انتخاب کړو، نه په نړیوالو انتخاب کړو. نه نړیوال نه دا توقع ولرو چې موږ راتلونکی دې تامین کړي، موږ راتلونکی دې موږ ته تضمین کړي. موږ ته راتلونکی نړیوال نه تضمینوي. زه په نړیواله ټولنه کې دغلته ژوند کوم، دوی په خپلو ملکونو باندې لګیا دي، خپل ملکونه ځان ته جوړوي دي. تا د ملک غم نه دي وړي، نه د افغانستان ته دې دپاره درغلي چې تا ته د ملک جوړ کړي او تا ته د صلح راولي. بهتره دا ده چې د موږ سیاسیونو نه مو موږ همدا هیله ده، د موږ مخالف لوري نه مو همدا هیله ده چې دواړه د هغه پایدار صلح دپاره د زړه د خلاصه کار وکړي
چې هغې کې راتلونکی د افغانستان تضمین واوسیږي، راتلونکی د افغانستان پکې تامین وي، صلح پکې تامین وي، دا جنګ کشي او انسان کشي او دا شیان دې پکې ټول نور ودرول شي. د دې لپاره د موږ او د سیاسیونو دواړو مقابل لوري ته یو اخلاص ته ضرورت دی چې دوی باید یو اخلاص ولري دواړو خپل منځونو کې، یو بل ته د څه نه تېر شي. همیشه که دوی یو بل سره وایي چې نه موږ 18 کاله یا 19 کاله طالبان دا وایي چې موږ جګړه د دې لپاره کړې چې موږ د افغانستان کې اسلامي نظام او اسلامي نظام ولرو او اماراتي نظام ولرو، البته په بخښنې سره، نو او دولت وایي چې موږ 19 کاله جمهوریت لپاره سرښندنه کړې ده او موږ شهیدان ورکړي دي، موږ ملي اردو شهیدان ورکړي دي، نو موږ باید همدا حکومت مخکې ته ویسو. نه، دواړه دې سره په دغسې یو څه کار وکړي چې راتلونکی د افغانانو نور تامین شي او یو پرمختللی سولې او ثبات افغانستان افغانان خاوندان شي. بالکل شیرزاد صاحب، که بیا هم تاسو سره وګرځو له یوې اړیکې نه وروسته یوه اړیکه به راواخلو، د لیدونکو نظریات به هم راسره وي، له بده مرغه چې دا اړیکه هم قطع شوه. خیر قدرمن لیدونکو، تاسو کولی شئ موږ سره په همدې تړاو باندې اړیکې ونیسئ. زموږ د خپرونې د نن ورځې موضوع ده د احصایې د ملي ادارې د پرېکړې پر بنسټ باندې به له دې وروسته د یو قومونو نومونه په برېښنایي پیژندپاڼو کې لیکل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 4 ماده کې 14 ماده کې په بخښنې سره یوازې د 14 قومونو یادونه شوې ده او 54 قومونه هغه قومونه دي چې هغوی په اساسي قانون کې یادونه نه وه شوې او د احصایې ملي ادارې ویل دي چې دی تازه د سترې محکمې د تفسیر پر بنسټ باندې دا کار کړی. بیا هم شیرزاد صاحب که په وروستیو کې هغه کسان چې نیوکې لري هغوی ته راوګرځېږو، دوی په خبره چې ځینې قومونه داسې دي چې هغه اصل کې د یو قوم ښاخونه دي او تقسیم شوي دي یا مستقل پیژندل شوي دي. یعنې تاسو هغه لیست کتلی د فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته که لنډ وکړي راته وایي چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی؟ ترګي صاحب، دا واضح خبره ده. ګوره چې کوم قانون په یو ملک کې تیرو وختونو کې شوی او په هغې باندې ژوند کوي، داسې اروپایي ټولنه هم ده چې دوی په ملک کې کوم قانون جوړ کړی او هغې غواړي د نفوس په هغه باندې بیا هغې ته تغییر ورکړي، پارلمان پکې کېني او پارلمان رایه ورکړي او هغه قانون ته هم دوی تغییر ورکړي. داسې د موږ افغانستان په تیرو دوران کې په تیرو پیړیو کې صحیح ده چې په 4 ماده کې 14 قومونو ته ترجیح ورکړې وه او دی په رسمیت پېژندلي وه. نن داسې وخت راغلی چې افغانستان پر نفوسه د افغانستان کې نفوس زیات شوی دی. د نفوس په اصطلاح باندې او د ملکو د ژبې په اصطلاح باندې باید موږ هغه ټولو ژبو ته رسمیت ورکړو، هغوی په رسمیت باندې ژوند وکړي او هغه کومو کسانو چې د دې مخالفت کړی دی هغه په دې کې دوی خپلې ګټې لټوي. عصمت ترکي صاحب، دا زه ګورئ د تاسو د تلویزیون د لارې نه په دوی ټولو باندې غږ کوم چې تاسو سره به راتلونکي کشران افغانان ټول حساب کوي، تاسو به ټول حساب ته حاضرېږئ. تاسو د افغانانو وینې خوړلې دي. نن د افغانستان کې هغه افغانستان نه دی چې تاسو پکې بیا د ژبې او سمتي او دې دپاره لمنه ووهئ چې راشئ موږ زه په خپله ژبه ولاړ یم او خپل قوم په ځان پسې ودروئ. زه مطمئن یم چې د سرور دانش پسې په خپل قوم کې به 15,000 کسان هم راونوځي په دې مقابل کې، ځکه افغانان هغه افغانان نه دي. افغانان نن 21مه پېړۍ د افغانستان نن تعلیم یافته افغانان دي. زه مطمئن یم چې ډېره مننه خیر سیکون مدان شیرزاد صاحب چې خپرونه کې مو ګډون راسره کړی په همدې تړاو مو راسره بحث وکړ. ډېره مننه خیر سیکون مدان شیرزاد صاحب. قدرمن لیدونکو، د نن خبره تر همدې ځایه تر بیا ښه وخت کې چارې